دا دی آیت نمبر 80 سورت طه 14 سپاره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد قال یقینا اویل لهم دویت هارون من قبل مخی یا قوم اذما قوم انما بشک پتنتم تاسو په امتحان کې چیلې شوی به د دې څخه په ذریعہ باندې و انه بشک ربکم تاسو رب الرحمن رحمان دی فاتبعوني زما تابعداري وکي و اطيعوا تابعداري وکي امر زما د حکم قالوا غيوت لن نبرها منګه به همیشه علیه دې تعاقبینا په عبادت پراته یو حتی تر دې يرجع چې بیرته راشي الینا موږ ته موسی علیه السلام قال هغه ته موسی علیه السلام یا هارون ای هارون ما منعک څه شي منع کړی وې ته اذ کله چې رأیتهم دې ولیدل ذلوا چې خطا کېدل الله تتبعني ولې په ما پسې نه راتلې په اپاسوې ته ولې تا انکار کړی امر زما د فیصلې قال غوتو یا ابن دا بیزو لا تأخذ ممنی سبلهیتی د ګرینا ولا برأسی نه د سرنا انی ذ خشیت یریګم ان تقول چې سباله بتاویلې چې فرقت تا جدای راوستې بین بنی اسرائیل په منځ کې او تا پکې اختلاف پیدا کړی ولم ترقب او تا انتظار نه وکړی قولی د معنی خبرې قال غوتو په ما خطبک نو سره حالستا یا سامری او ای سامری قال غوتو بصرت مالیده بما هغه سلام یبصرو چې دین لیده د چې پس پویدم دی پاغې نه پویدل فقبست قبضه نو بس یو ټوټکه مې وکړه په قبضتو نه راوچته مې وکړه قبلتن یو قبضه یو چون من اثر الرسول دغه نشاناتو د رسولنا او د رسول سره روان شم په لار باندې او د دې ته مې دا وښوه چې زم سوچه مسلمان یم په نبستوها نو بس دغه ټوټکه مې وکړه او په نبستوها نو هغه مې ګزار کړه او د هغه پیغمبر تابعداري مې پرېښوده وکذلک او دغه شانې سولت ښایسته کړو لی ماته نفسي زما زړه دا کار قال نو موسی علیه السلام ورته وویل فاذهب ځه فإن یقینا ستا دپاره لکه دا دپاره په الحیات په ژوند د دنیا کې به دا خبرې ان تقوله چې ته به موسی علیه السلام تپوس وکړو د سامري نه ویل ما خطبک څه دی حالت ستا یا سامري ای سامري د هغې خو دغه بهانه ده چې دا خلک ټول تا ګمراه کړو نو تا دا کار ولې کړی قال نو سامري ورته وویل بصرت ما لیده بما هغه څه لم یبصرو چې دوی نه لیده بانه یې وکړه به هغه فقبضتو نو ما راوچته کړه قبضتن یو چونګ من اثر دغه نشاناتو الرسول د پیغمبر نه او په نبستو بیا مې ګزار کړه یعنی سموده د پیغمبر د موسی علیه السلام سره وګرځېدم نو د خلکو اعتماد پیدا شو چې دا سامري ښه کلک ملا دی نو په نبستوها نو بیا مې هغه پرېښود ګزار مې کړه یعنی بیا مې د پیغمبر تابعداري پرېښوده او بس دا زړه راته بس دا غوښته چې زړه راته دا وکړه وکذلک او دغه شانې سولت ښایسته کړه لید مال د نفسي زما زړه قال نو موسی علیه السلام په سامري ته وایي فاذهب ځه فإن یقینا لک ستا دپاره دا سزا شوه په الحیات په ژوند د دنیا کې ان تقوله چې ویې به ترې خلکو ته چې لا مساس ما له لا ګوتې مه راوړئ ټچ می ناټ و انه بېشکه لکه ستا موعدا یو ټیم شو د مرګ لن تخلفه د هغې مخالفت به نه کېږي په یو خاص ټیم باندې به ستا تباه موقعي په ان یقینا لکه ستا دپاره موعدا یو ټیم شو هغو نه ورځې اوسېږه لن تخلفه د هغې مخالفت به نه کېږي ستاسو سره وانظر او وګوره الهې کا خپل خدای ته دی تا چې کم چا نه خدای جوړ کړی چې دا خدای دی څخی نو وانظر ګوره الهې کا هغه معبود ته دی الذي هغه معبود ځولته چې ته وی علیه هغې ته عاکفن په عبادت پروت لنحرقنه وسې موږ سوځو ثم لننسفنه بیا یې وراچومه ایرا پلیم مې په دریاب کې نسپن په د وراچېلو سره انما بېشکه الهکم ستاسو معبود ټولو الله الله تعالی دی الذي هغه الله لا اله نشته څوک معبود الا هو مګر دغه یو الله دی وسع پراخه دی کل شین په هر شي باندې علم د علم په لحاظ سره کذلک دغه شانې نقص موږ بیانو علیک تا ته من انباء قصې ما د هغه چا قد سبقه چې مخکې تېره شوي وقد اتیناک موږ درکړي و تا ته من لدنا زموږ د طرف نه ذکر من اعرض کوم سړی چې اعراض وکړي عنه د ده نه فانه یقین یحملو دی به په شا کوي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې وزرن بوج خپل هم او د نورو خلکو د ګمراه کولو هم او د دې قرآن نه د آسماني کتاب د تعلیم نه د بچ کېدو د ځان د لرې ساتلو بوج به د قیامت په ورځ په شا کوي من کم سړی چې اعرض مخ واړي عنه د دې ایتونو د منلو نه فانه دی به یحملو په شا کوي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې وزرن بوجونه خپل خالدین همیشه به فیه په دې کې وسع ډېر ناکار دی لهم د دې دپاره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې حملا بوج یوم په هغه ورځ باندې یون پخو چې پوکی به وکړی شي پیس سورې په شپېلۍ کې
ونحشر المجرمین موږ به راجمع کوو مجرمان یومئذ په دغه ورځ باندې زرقا مخامخ یتخافتون د یو بل نه به پټېږي یتخافتون پټېږي بینهم د یو بل نه الا بستم وایي به چې الا بستم تاسو وخت نه تېر کړی الا عشرا مګر لس ورځې نحنو موږ نقصو نحنو موږ اعلم پوه یو بما په هغه خبرو یقولون چې دوی بیا وایي اذ کله چې یقول وایي به امثلهم هغه لږ درمیانه په دوی کې طریقة د لارې په لحاظ سره الا بستم تاسو وخت نه تېر کړی الا یوما مګر یوه ورځ ویسألونک تپوس د نه کوي عن الجبال د غرونو په بارې کې فقل ته ورته ووایه ینسفها رېده رېده به کړي لره ربي زما رب نسپن په رېده رېده کولو سره فیذرها نو پرې بېږدي قاعا یو بیابان صفصفن اوار لا ترا ته به نه ویني فیها په دې کې عوجن کوږوالی ولا جوړوالی ولا امتا او نه لوړوالی او جوړوالی لا ترا ته به نه ویني فیها په دې کې عوجن لوړوالی و امتا او جوړوالی یومئذ په دغه ورځ باندې یتبعون دی به رواني الداعیه دی به تابعداري کوي الداعیه دا غره بلونکي لا عوج له چې نه وي د هغې نه مروګرداني وخشعت او ښکته به شي الاصوات اوازونه ټول للرحمن الله ته فلا تسمعو ته به نه اورې الا همسا مګر کشکش یومئذ په دغه ورځ باندې لا تنفعو فایده به نه رسي الشفاعت سفارش الا من سوا د هغې چا نه اذنه چې اجازت وکړي له هغه ته الرحمن والله تعالی ورضي او راضي الله تعالی له د هغه دپاره قولا د خبرو کولو یعلم دی الله ته پته ما د هغه څه بین ایدیهم چې د مخې تک څه کېږي وما د هغه څه خلفهم چې وروسته دې څه کېږي ولا یحیطونه او احاطه نشي کولی دی به په دې باندې علما د علم په لحاظ سره وعنت او تابع بشي الوجوه مخونه للحي دا هغه ژوندي ذات القیوم منتظم ذات بارکه وقد خابنا مراد بشي من هغه څوک حمله چې هغه کړی ظلما ظلم ومن کم سړی چې یعمل وکي من الصالحات نیک اعمال وهو او ایدا بمؤمن مؤمن فلا یخاف نه ویریږي ظلما د ظلم نه ولا حزما او نه د زیاتي نه وکذلک او دغه شانې انزلناه موږ را نازل کړی قرآن عربیا په عربۍ کې وصرفنا موږ بار بار بیان کړي فيه په دې کې من الوعید وعیدونه لعلهم د دې لپاره یتقون چې دوی پرهیزګاره شي او یحدثو یا وکي لهم د دې لپاره ذکر فتعال الله نو ډېر اوچت دی الله تعالی الملک هغه بادشاه الحق حق ولا تعجل او تزرزر مه وایه بالقرآن قرآن من قبل مخکې ان یقضا د ختمېدلو نه الیکه د تا ته وحیه د هغې د وحي د جبریل سره یو ځای مه وایه وقل او وایه رب خدایه زدني زیات که زما علم رب زدني علما داسې وایم ولقد عهدنا موږ وعده کړې ده الی آدم د آدم علیه السلام څه من قبل دې نه مخکې موږ حکم کړی آدم علیه السلام ته یوه خبره مو ورته حواله کړې وه ولقد عهدنا موږ وعده عهد کړی الی آدم د آدم علیه السلام څه عهد م اخیستی د آدم علیه السلام نه من قبل پخوا په نسیه نو د هغه نه هېر شوی ولم نجد موږ نه موندلی له د هغه دپاره عزما اراده